ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. صدق الله العظيم. د الله تعالی سره د محبت اسباب یو سلسله مونږ شروع کړې وه چې د الله تعالی سره محبت د انسان څنګه پیدا کېږي او څنګه به الله د انسان سره محبت وکړي او د انسان به د الله تعالی سره محبت وکړي. نو مخکې مونږ یو دوه سببه ذکر کړي وو چې یو سبب و چې انسان به د الله تعالی سره محبت کوي، نو الله تعالی به د انسان سره محبت وکړي. او دویم چې کله انسان د قرآن سره مینه کوي، د قرآن سره محبت کوي، نو الله تعالی به د انسان سره محبت کوي. دریم جهاد فی سبیل الله دی چې کله یو مسلمان بنده مؤمن د الله تعالی د رضا دپاره د الله تعالی په لار کې جهاد کوي، نو په دې جهاد کولو په ذریعه به د انسان الله رب العالمین ته نږدې کېږي. د الله رب العالمین به د انسان سره مینه پیدا کېږي او د انسان به د الله سره مینه پیدا کېږي. جهاد د اسلام عظیم رکن دی او جهاد ته الله رب العالمین لوی مقام او مرتبه ورکړې ده، ځکه جهاد هر یو انسان نشي کولی. جهاد دا قرباني غواړي، او قرباني کله بچي پرېښودلي، کله مور پرېښودلي، کله پلار پرېښودلي، کله ښځه پرېښودلي، کله کور، کله وطن او علاقه پرېښودلي. نو دا ټولو قرباني به انسان ورکوي، نو انسان به یو مقام ته رسي، یو مرتبې ته به رسي. خو الغرض دا چې انسان دا جهاد د ژوند قرباني غواړي، چې انسان به د ژوند قرباني ورکوي، نو هلې به د انسان ته یو مقام میلاوي چې د الله تعالی سره به مینه محبت پیدا کېږي. او د ژوند قرباني ورکول دا ډېر ګران کار دی، هر انسان د ژوند قرباني نشي ورکولی. دې وجه الله تعالی فرمایي چې الله تعالی د هغه خلکو سره، د هغه انسانانو سره مینه کوي، د هغوی سره محبت کوي چې کوم انسانان او کوم خلک د الله رب العالمین په لار کې جهاد کوي. جهاد د یو عظیم رکن دی او کوم انسان چې د جهاد دپاره وځي، نو الله رب العالمین هغه ته په دنیا کې هم او په آخرت کې هم مقام ورکوي. نو جهاد مختصر بحث دا و چې د جهاد په ذریعه باندې الله تعالی د انسان سره محبت کوي. بل سبب چې انسان د الله تعالی سره محبت جوړیږي او الله تعالی د انسان سره محبت کوي، نو هغه د مسلمانانو سره محبت کول دي، مینه کول دي. او کوم انسان چې د مسلمانانو سره، د مؤمنانو سره مینه کوي، محبت کوي، نو الله رب العالمین بر د انسان سره محبت کوي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث قدسی دی، چې الله تعالی فرمایي: وجبت محبتي للمتحابین فیه. د هغه خلکو دپاره زما محبت دا واجب شوی دی چې هغه زما د رضا دپاره په خپل منځ کې مینه محبت کوي. او وجبت محبتي للمتجالسین فیه. د هغه خلکو دپاره زما محبت دا لازم شوی دی چې هغه زما د رضا دپاره کینی او فاسي. یعنې د دنیا څه غرض او مقصد یې نه وي، د یو مسلمان د بل مسلمان سره کیناستل، پاڅېدل، دا صرف د الله رب العالمین د رضا دپاره. او حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ورځ په قیامت به الله تعالی فرمایي چې این المتحابین، چېرته دي هغه خلک چې هغوی په دنیا کې زما د رضا دپاره د یو بل سره محبت کوي. الیوم اظلهم فی ظلی، نن به ولله زه په خپل سوري کې سوری ورکم. نو دې انسانانو دپاره چې کوم په خپل منځ کې د الله د رضا لپاره مینه کوي، محبت کوي، نو الله تعالی به د انسانانو سره محبت کوي. او څومره چې یو انسان د بل مسلمان سره محبت کوي، نو الله تعالی به د انسان سره عمره محبت کوي. ځکه څومره چې انسان نیکی او د ګناه نه ځان ساتي، نو د هغه سره د انسان محبت جوړي او د الله سره ډېر محبت وي. او څومره چې انسان نافرمانه وي، نو د نیکانو بندګانو د الله تعالی د هغې سره محبت نه وي او د الله تعالی ورسره هم
د الله تعالی ورسره هم محبت نه وي، الله تعالی د هغه انسان سره دوستي نه کوي. نو دا دواړه سببونه دی الله رب العالمین موږ کې پیدا کړي چې د جهاد سره زموږ مینه پیدا شي او بل د مسلمانانو سره مینه محبت پیدا شي. ان شاء الله باقی سلسله به روانه بیا به دا نور دا کوي ان شاء الله. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.